چې کله موږ د کونړ ولایت ته راغللو، طبعا کونړ سرحدي ولایت سیمه ییز مشکلات څه ناڅه پکې شته، چې د هغو مشکلاتو په ترتیب کې یو هم د چاتراشو د قاچاق موضوع وه. موږ چې راغلو له وضعیت سره مو ځان بلد که، د سیمې له مسؤلینو سره مو هم له نږدې نه مشورې وکړلې، همداراز د مختلفو ولسوالیو له سپین ږیرو سره، له قومي مشرانو سره، دلته د قومونو په سطحه چې کومې شوراګانې وي له هغو سره مو ناستې درلودې، له علما کرامو سره مو ناستې درلودلې. نو له دغو ټولو مشورو نه وروسته بیا موږ د چاتراشو د قاچاقو په مخنیوي کې عملي اقدامات وکړل. د ټولو ولسوالیو نظامي مسؤلینو ته مو قاطع حکم وکړ چې تاسو به د قاچاقو مخه نیسئ، څوک چې په دې قاچاقو کې ښکیل دي هغه به ضرور ګرفتاروئ، محکمې ته به حواله کوئ. د دې لپاره چې دا موضوع ښه جدي ونیول سي، بیا موږ د نورګل په ولسوالۍ کې یو چک پاین منظم او فعال که، همداراز له توفچي کنډک سره موږ یو چک پاین منظم او فعال که، چې په دغو دواړو چک پاینونو کې د موږ قهرمان مخلص مجاهدین په ډیر اخلاص او په ډیره ایمانداري د خپل کار او خپل مسؤلیت ته متوجه دي، چې په دغه رابطه کې انشاءالله موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو چې هغه تاسې کوی شئ په میډیا کې مشاهده کوئ ویې ګورئ. نو د فی الحال لپاره دغه د قاچاقو د مخنیوي ترتیب ډېر ښه روان ده. موږ تقریبا انشاءالله 80 په سلو کې دغه وضعیت کنټرول کړی ده، او موږ نوره هڅه او کوشش هم کوو چې دغه د قاچاقو مسله 100% باندې کنټرول کړو. نو انشاءالله د فی الحال لپاره موږ له دغه موجوده ترتیب نه مطمئن یو، خوشحاله یو، ترې راضي یو. نوره به هم انشاءالله توجه ورته کوو، پاملرنه به ورته کوو. موږ خاص تکتیکونه دلته په کار باندې اچولي دي، استخباراتي معلوماتونه مو هم په کار باندې اچولي دي، چې د همغه په نتیجه کې موږ توانېدلي یو چې د قاچاقبرو هغه خاص تکتیکونه موږ کشف کړي دي، چې تاسو یې په میډیا باندې وینئ چې په ډېر ماهرانه شکل سره دوی دا قاچاق جای په جای کړي وو، اما موږ لاسته راوړلي